پرنسپل صاحب دا اساتذه کرام دا منتظمین د ټولو نه مخکې خو زه دې ته خراج تحسین پیش کوم چې د ټولو نه ګران کم کار دی هغه د ماشومانو بچو تربیت دی او دوی دا اهمه ذمهداري په خپل سر باندې اخیستې ده او د سکول نه چې کوم نوم یې ښودی اسلامیک میشن نو دا د دې د ژوند مقصد دی دا محض کاروباري او تجارتي اداره نه ده او نه دی پاکستان ته د ډاکټرانو ضرورت شته نه ورته د انجینرانو ضرورت شته نه ورته د نورو ججانو ضرورت شته دې پاکستان ته د یو ښه انسانیت ضرورت دی دې پاکستان ته د یو دینداره مسلمان ډاکټر انجینر او افسر ضرورت دی د یو پرشناس پروفیسر استاد او جج ضرورت دی او دې سکول لا بنیاد د دې لپاره ایښودی چې په دې معاشره کې د اصلاح لپاره خپل کردار ادا کړي نو دوی خپله ذمهداري پوره کوي خو زه به ورته مزید دا درخواست کوم چې د خپلو والدینو تاسو ته د خپلو زړونو کې مې ټوکړې حواله کړي دي دا په ظاهره باندې زنده انسانان ښکاري خو دې انسانیت کې دننه جوهر پراته دي دا هیرې دي دا ملغلرې دي نو دا ملغلرې او دا هیرې د دې پاکستان د مستقبل لپاره تیارول ستاسو بنیادي ذمهداري ده نو د کورس د سبق سره سره دې بچو ته به ډسپلن نظم و ضبط دې بچو ته به د صفایي آداب دې بچو ته به د خپل ځان نه واله د خپل کور او د معاشرې د اصلاح دې بچو ته به د ادارو د اصلاح درس او دې بچو کې پرشناسي دیانتداري امانتداري او دې ځپلې ولس د قیادت لپاره به دا نوی نسل تاسو تیاروئ او دا ستاسو ذمهداري ده الله دې پاکستان لا 64% ذلي ورکړي دا په یو دنیا کې نشته الله په دې پاکستان کې دو موسمونه پیدا کړي بهترین څلور موسمونه دا په بله دنیا کې نشته الله په دې پاکستان کې په داسې جغرافیه باندې پاکستان پیدا کړی چې د دنیا زمیني او هوایي لارې په دې پاکستان باندې بهترینه محلوقو الله دې پاکستان په دې ځمکه کې بې پناه معدنیات ښودي په دې سمندرونو کې بې پناه وسایل ښودي الله په دې فضا او خلا کې او په دې ځمکو کې بهترین الله انعامونه خپل مقرر کړي دي خو د دې د استعمال لپاره او د دې بهترین بلبل پاکستان نه یو جنت نظیر ټوکړه جوړولو لپاره زما دا یقین دی چې دا نوی نسل که څه کار وکړي نو وبهکي ورنه تر اوسه پورې په اویات کاله کې خو دا پاکستان قرضدار دی د ظلم او د جبر د بدامنۍ د بېروزګارۍ او د بېتعلیمۍ شکار دی د دې وجې نه ستاسو ذمهداري جوړېږي چې کومو والدینو خپل بچي راواله کړي تر دې نه سړي جوړ کړي دوی ته انسانیت درس ورکوي او دې نه د پاکستان د قیادت کار واخلي